وفاقي حکومت ته، صوبایي حکومت ته، سیاسي پارټۍ دي، میډیا ده، سیول سوسایټي ده، زیات ذمہوار څوک دي او بیا د دې مخنیوي دپاره څه پکار دي؟ پهلنی سوال خو زما دا دی. اصل کې دغه حالاتو ذمہوار یوازې مرکزی نه بلکې صوبایي حکومت هم دي. جی چونکه داخله پالیسی چې ده، چونکه دا وزارت داخله چې دا هغه مرکز سره دا او موږ صوبه کې چې کوم واقعیت کیږي دا د بغیر د صوبایي حکومت د اجازت نه کېدی نشي او اجازت ورکړې ده دیو. اچھا دا یو خبره. دویمه خبره دا ده چې په دې صوبه خیبر پختونخوا کې دا سو کالو راسه دغه حالات او واقعیت پیښ دي. کاروبار زموږ تباہ و برباد شو، انډسټریانې بند شوې، عوام چې د مفلوج دي، کور نه وتی نشي، مزدوري نشي کوله، لکه داسې حالات جوړ شوي دي چې بالکل انسان چې د خپل د ژوند نه تنګ شوی دی چې څه وکړو. موږ تاسو ته د نننۍ صورتحال ښیم چې نن زموږ چمبر کې یو میټینګ و، 7 تاجرانو موږ ته وویل چې موږ خپل کاروبار کراچۍ ته شفت کوو. اچھا چا ویل موږ خپل کاروبار اسلام آباد ته شفت کوو، څوک وایي لاهور ته شفت کوو، او ډېر کارخانې لاړې دوبۍ ته او ابوظبي ته شفت شوي دي. دا ټول واقعیات حالات داسې دي چې دلته زموږ په صوبه کې انویسټر هم نه راځي دغه حالاتو په وجه باندې. بالکل د ده ذمہوار سوشل میډیا هم ده. اچھا ځکه چې موږ حقایق نه پیش کوو په میډیا باندې. اصل کې حقایق لکه اوس ته مخ یو بل ته لګیا یو، تم حقیقت وایي زم حقیقت وایم. بعض خبرې داسې چې هغه فیک هم چلیږي. بالکل ډېرې داسې چلیږي په سوشل میډیا کې، خو دا مسله شته.